فاطر معنی خالق دا اللہ رب العالمین صفت دے دراغل دے فاطر السماوات چې الله تعالی خالق د اسمانونو او د ځمکې دی. دا صورت هم مکی صورت دی، نو توحید، رسالت او بعث بعد الموت او خصوصا آخری سپاری چې دي نو دا ټول په دې کې د قیامت بحث ډیر زیات دی او په دې کې د بعث بعد الموت او د جنت او د جهنم مناظر او د مصدقین او د مکذبین د هغې چې کوم دی هغه احوال او بیا د جنت او د جهنم د هغې تفصیلي چې کوم دی نو هغه مباحث هغه په دې صورتونو کې ډېر زیات ذکر شوي دي. نو هغه درې مضامین پکې دي او د هغې سره د هغې اثبات دپاره دلایل عقلیه نقلیه هغه هم په دې کې د هغې بیان دی. اوس د مخکې صورت د هغې چې کوم اختتام وشو او د دې چې کوم آغاز کېږي نو هغه هم په دې بنیاد باندې چې الله کې د الله رب العالمین هغه قدرتونه او د الله رب العالمین هغه طاقتونه هغه بیان کړل او دلته د الله رب العالمین هغه قدرتونه دي چې الله تعالی ګور اسمان ودرولې دی، ځمکه ودرولې ده، فرشتې پیدا کړي دي او په قسمه قسمه چې کوم دې طریقو سره الله رب العالمین د هغې تخلیق کړی دی. نو د الله رب العالمین د قدرتونو د هغې څوک مخنیوی نشي کولی. الله رب العالمین چې بیا مکذب له سزاګانې ورکوي نو د هغې څوک مخنیوی هغه نشي کولی. نو الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والارض. ټول حمدونه او تعریفونه الله پاک لره دي، هسې الله پاک چې هغه خالق د اسمانونو او د ځمکې دی او ګرځونکی دی. الله رب العالمین ملایکو لره رسولا رالیږونکي یعنی قاصدان. الله تعالی فرشتې د قاصد په حیثیت باندې پیغمبرانو ته رالیږي. جاعل الملائکة رسلا چې رالیږونکي دي او ګرځونکي دي ملایکو لره رسلا یعنی رسلا الی الانبیاء، هغې نه قاصدانې جوړې کړي پیغمبرانو ته یې رالیږي. او داسې فرشتې دي اولی اجنحة چې هغه خاوندانې د وزرو دي. اجنحه جمع د جناح ده، خاوندانې د وزرو دي، دوه دوه او درې درې او څلور څلور. بعضې فرشتې داسې دي دوه وزرې دي او بعضې فرشتې درې وزرې لري او بعضې څلور. او په دې کې انحصار نشته، یزید فی الخلق ما یشاء. الله رب العالمین سیوا کوي او اضافه کوي په تخلیق د هغې کې هغه چې وغواړي الله رب العالمین هغې لره. نو د جبریل علیه السلام 600 وزرې دي او چې دا یو وزر دا یې سدوم او قوم لوط او قرای قوم لوط ته اړام کو نو ټول اسمانونو پورې وخېجول او بیا نسکور او اړولي چې کوم نو را خلاص کړل. نو الله تعالی وی چې زما یو مخلوق دومره طاقت لري نو د خالق طاقت هغه بیا د دې سره سم نه دی. تخویف دی. ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة. هغه چې الله رب العالمین را کولاو کی د خلقو د پاره او د انسانانو د پاره یو مهرباني لرا. الله تعالی وی دا دینی دنیوي مهرباني په دې سړي باندې کوم، دا رحمت په د باندې نازلوم. نو دا واورئ چې فلا ممسک لها، نشته څوک کنټرول کوونکی د دغې او بندونکی د دغې رحمت دپاره چې هغه وي نه زه یې نه ورکوم. ښه الله وی چې زه چاله رحمت ورکوم نو چې زه فیصله وکړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خاتم النبیین دی او آخري نبی دی او دوی د هغه د رسالت نه انکار کوي. الله وی تاسو خو د امساک نشئ کولی. وما يمسك فلا مرسل له، او هغه چې الله رب العالمین رامنی کی هغه رحمت خپل لره نو نشته څوک خوشی کوونکی د هغې دپاره من بعده رسول. الله رب العالمین نه ټول کائنات د الله تعالی د حکم او د کنټرول لاندې دی. وهو العزیز الحکیم. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. اے انسانانو، دا اوس تخفیف دی. الله رب العالمین انسانیت ته ذکر کوي. تاسو یاد کړئ نعمت د الله رب العالمین په تاسو باندې. اذکروا نعمت الله علیکم یعنی بالمطر والرزق والعافیة وما الى ذلك. الله باران نو باران مې د باندې وکړو او رزقونه مې الله درکړل او عافیتونه او صحتونه مې درکړل او بیا مادي او روحاني نعمتونه دي. هل من خالق غیر الله، آیا شته څوک بل خالق ما سوا د الله رب العالمین نه چې هغه روزي درکړي تاسو ته د اسمان نه او دارنګې د ځمکې نه؟ من السماء بالمطر، او د ځمکې نه بالانبات. الله وی شته داسې څوک؟ لا، هېڅوک نشته. لا اله الا هو، نشته معبود برحق لیکن صرف یو الله دی. فانا تؤفکون، څرنګه تاسو اوړئ د هغې حق نه؟ تؤفکون چې هغه حق توحید پرېږدئ او شرک کوئ د بوتانو.
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ دا اوس تسلی د پیغمبر علیہ السلام ته اثبات د رسالت ته مخکې توحید دا رسالت ته کچره دوی دروغجن غنی تعالی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمانا فلا تحزن پدې تم خفقېګا ځکه په تحقیق سره تکذیب کړي شو دا هغه پیغمبرانو بخواستانه نسمانا فصبروا اغي صبر نکاره حسن فصبر تم د صبر نکاره واخلا او خاص په طرف د الله رب العالمین باندې واپس کیږي ودا ټول کارونه یا ایها الناس ان وعد الله حق او اے انسانانو په تحقیق سره وعده د الله رب العالمین د بعض بعد الموت ذکر ټول مشرکانه معاشره ده او دغه بنیادی عقاید چې دین هغه نه مني قران حکیم ورته بار بار مکرر سے کرر بیانې وعده د الله رب العالمین چې دا یعنی بالبعث بعد الموت نو دا حق ده نو خامخا دوکه دې درنه کی تاسو رضا ژوند دنیا او دوکه دې درنه کی تاسو په الله رب العالمین باندې الغرور هغه دوکه باس الشیطان په تحقیق سره شیطان تاسو لپاره دشمن دی ونی سي تاسو هغه رب دشمنای باندې او په تحقیق سره بلنه ورګي دي هغه جماعت خپلتا انما يدعو حزبه چې کوم د شیطان پارټي ده او کوم د شیطان جماعت ده نو شیطان لیډر دی نو دی اغیلا دعوت ورکي او دعوت چلی ليكونوا من اصحاب السعير دیر پاره چې شو دي د خاوندانو د اور د جهنم نه هغه کسان چې هغه کفر کړي دي نو دا غي د پاره عذاب سخت ترين دي او هغه کسان چې ایمان راوړي او اعمال صالحای کړي دي دا غي د پاره بخشش د جانب د الله پاک نه او دا غي د پاره اجر ډیر لوی دی افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا مصلی تعالی کافر او مؤمن دا ګردوړ یو شان دي نه دي یو سره نور د ایمان دی او دا بل پتیرو د کفر او د شرک گرفتار دی نو دواړو انجام او د دواړو معال یو شان دي نه دي آیا پس هر هغه څوک چې خیسته کړي شوی دی هغه ته غناکار عمل خپل فرآه حسنا دی ګوري هغه لره خیسته کوي کفر او شرک او برې تم پیدا وي ښه او کوي معاصی او ګناهونه او بیا هغه خیسته ښکاري الله تعالی وی چې هغه سره چې هغه ته ناکار عمل خیسته شوی دی او دی هغه خیسته غني نو یعنی دې پشان دې د هغه چاند پشان دې د هغه چاند چې هغه داسې نه یعنی کمن لیسا کذالک لا دواړه یو شان دي نه دي د دواړو انجام او د دواړو چې کوم دینو معال یو شان دي نه دي فإن الله يضل من يشاء پس په تحقیق سره الله رب العالمین گمراه کوي هغه چاله چې وغواړي او هدایت کوي الله تعالی هغه چاته چې وغواړي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك نو لفظی معنی خدا دا چې ندیزی نفس تا علیهم حسنات پدوی باندې د ندامتونو د پاره څه مطلب چې یو سړی خدای گمراه کړي دی او تور ته هدایت کوي او هدایت ته ناراضي نو ته په د باندې چې کوم دی بیا حسرتونه مکوا بل دا خدای پاک ازلی بدبخت لیکلی دی فلا تذهب نفسك عليهم حسرات معنا فلا تهلك نفسك پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی وی ته ځان مړکوم د ډیر غم نه لعلک باقع نفسك على آثارهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات مهلاك وتقبل ځان در اے پیغمبر علیہ السلام د وجد خفقانونو نه پد باندې چې ته به حسرتونه کوي او ارمانونه کوي چې ایمان ولې را نه وړو دا خو ازلی بدبخت دی ان الله علیم بما يصنعون والله الذي له الدلائل الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه را لېږلي دي هواګانو او بادونو لره پس راپورته کړي دا هواګانې وریځې لره فسقناه الى بلد دې کې التفات دی ځکه مخکې الله الذي هغه اسم ظاهر د قبيله د غیب نبی او فسقناه نو دا اوس متکلم تداغین التفات شو د غایبنا متکلم ده نو پس روان کومه دغه وګو د باران لرا په طرف د هغه کلی باندې او د هغه ځمکه علاقه باندې میتن چې هغه وچوي ښه مړوي یعنی وچوي نو راځوندې کومه پاغي سره د ځمکه بعد موتها یعنی بعد یوسها كذلك النشور بیا بعد الموت شو الله وی دقرنګ استاسو چې کوم دی راوتل دي د قبرونو چې د وچ ځمکه نه غیا راوځي او باغ بهار راوځي نو د دې خاورونه به هم بیا انسانان پیدا کیږي من کان یرید العزه هر هغه څوک چې هغه غواړي عزت او غلبه لره د کافرانو سره مرسته ځکه کی چې را هغه غالب دی او هغه ډیر دی الله تعالی غلبه هغه د الله سره ده
او هغه چې کوم د الله په حکمونو کې ده کامیابی به دې کې ده هر هغه څوک چې هغه اراده کوي د هغه غلبې فضل الله رب العالمین لپاره عزت او غلبه ده ټوله او خاص په طرف د الله رب العالمین باندې پورته خیږي هغه پاکې کلمې الکلم الطیب چې څوک لا اله الا الله وي او نور کلمې طیبې وي نو دا د الله په جناب کې قبليږي ها نه ماشوم په لکه خلا راغی والعمل الصالح يرفع او عمل صالح چې ده پاکي کلمې الله رب العالمین تخیج او قبليږي او اعمال صالحات څوک عبادت کوي نو يرفعه ورتقي الله رب العالمین دغه عمل صالح لرا وګوره يرفع یو ضمیر مرفوع ده یو دا هو ضمیر منصوبه ده نو دا ضمیر مرفوع الله تراجه ده او دا ضمیر منصوبه دا عمل صالح تراجه ده نو الله تعالی دا عمل صالح پورتقي یعنی غیر الله تعالی درجه د قبولیت ور کوي او یادا ده چې يرفعو کې ضمیر کلمه طیب تراجه ده او دا هو ضمیر عمل صالح تراجه ده نو پورتقي دا کلمه طیبه یعنی دا لا اله الا الله والا کلمه دغه عمل صالح لرا چې کلمه دی ویلی نو ستا عمل صالح به قبليږي د الله په جناب کې او که کلمه دی نه ویلی نو بیا خو عمل صالح نه قبليږي او بیا لیس بصالحن والذین یمکرون السیئات او هغه کسان چې هغه تدبیرونه جوړي هغه ناکار تدبیرونه د پیغمبر علیه السلام متعلق تدبیرونه جوړول چې قتل کو یا گرفتار کو یا جلاوطن کو دغه صورت مکی دی الله وی هغه څوک چې تدبیرونه جوړي د پیغمبر علیه السلام خلاف وداغي د لپاره عذاب ډیر سخت ترین دی ومکر اولئک هو یبور او تدبیر او سازش دغه خلقو هو یبور ان هو یهلک هغه تدبیر د دې به هلاک شي الله دې خو تدبیر جوړي د پیغمبر علیه السلام خلاف الله به داغه حفاظت کوي او د دې تدبیر به برباد شي چنانچه الله تعالی د پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړي والله خلقكم من تراب دا بیا دلیل د وحدانیت د الله رب العالمین دی الله پاک هو ذات دې چې هغه پیدا کړی تاسو متخاورینا او بیا دا غساس کی د منینا او بیا ګرځولې دی الله پاک تاسو لپاره ازواجن جوړي الله تعالی تاسو ټول جوړي ګرځولې ښه یا خدا سے جوړي لکه زوج او زوجه او یا داسې جوړي دي الله رب العالمین په مختلفو طریقو سره په انسانانو کې پلار او زوی مور او لور او بیا خزه او خاون او استاد او شاګرد او مرشد او مسترشد او بیا مؤمن او کافر او جاهل او عالم دا ټول د الله قدرتونه دي وما تحمل من انثى او نبار کی یو زنانا یعنی حامل نګرځي یو زنانا او نو زیږي هغه خپل چې کوم نه معصوم لره لکن په علم د الله رب العالمین سره دا جهان کې څومره انسانان پیدا کیږي دوره دي نو کله وی 18000 فی غنټه پیدائش دی او کله اوس وینا داغه 30000 فی غنټه پیدائش دی الله وی دا 13000 کسان معصومان پیدا کیږي ما ته هر یو متعلق پوره ډیټیل معلوم دی سوچته الله تعالی په کائنات کې داغه سره داسې عموم د علم نشته وسره وما يعمر من معمر او دغه سکه الله وی عمر نور کولې کیږي یو عمر ورکړی شي انسان ته لکه یو سړی 60 سال شو بل سړی 100 سال شو بل سړی ته هغه د 100 نه ایباو شو دا الله تعالی علم دی چې دا چا عمر څومره شو او نه کمیږي عمر داغه مطلب به ذهاب الايام چې د فلان کې 10 کال عمرو خودونه تنه لاړې نو صرف لګي پاتې دي سل کال عمر او دونه تنه لاړې باقي منفي دونه پاتې شو دا ټول جمع تفریق الله تعالی دا ټول ما سره دي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب لكن دا ټول په لوح محفوظ کې درج دي دا الله په علم کې دي او تقدیر الهي کې دي او ذلك على الله يسير وما يستوي البحران دا بیا د الله رب العالمین د وحدانیت لپاره دلایل دي ندی برابر هغه دواړه سمندرونه الله دو سمندر پیدا کړی دي وګوره دواړو خالق یو الله دی خو دی یو شان دی نه هذا عذب فرات دا یو سمندر چې دی عذب دا خوږ دی فرات یعنی شدید العذوبه انتهایی خوږ یو کوی وبو خوږی د بلغه هغه چې کوم دنو خوږی نه دي ترخی او پسی دي الله تعالی دا فرق پکې چاره وسته
فرات یعنی شدید العذوبت سائغ شرابه چې په اسانۍ سره تیریږي هغه اوبه د هغې په مرۍ کې ډېر په اسانۍ باندې سړی تیری خوږې اوبه دي. وهذا ملح او دا بل سمندر چې دی دا تریخ دی دریای شور دا تریخ دی. اجاج شدید الملوحة انتهایی تریخ دی او نو هلته ورسره بیا لیکلي هلته چې حرمینو ته لاړ شي نو هلته په عربۍ کې او په اردو کې او په دغه کې انګلیش کې او په عربۍ کې په هره ژبه کې لیکلي چې دا اوبه للغسل فقط. دا ګوره ونس کې دا موږ سمندر نه فلټر کړي دي خو بیا هم خطرناکې دي ښه د څښلو دپاره نورې خوږې اوبه دي هغه بیا ګوره ځان له هغې جدا ځایونه دي او دا خالص چې کوم دی نو دا وی ترخي اوبه دي. الله رب العالمین فرمایي دي اوبو کې دا فرقونه چا راوستي دي. ومن كل تاكلون لحما طريا ومن كل او د هر یو سمندرنا یعنی من العذب والمالح که خوږ دی او که تریخ دی خو خورئ تاسو د هغې نه هغه تازه غوښه د مئی په شکل کې دا هم د الله نعمتونه دي. وتستخرجون حلیة تلبسونها او را اوباسئ تاسو د هغې نه کالي چې اغوندئ تاسو هغې لره مختلف جواهرات او بیا مختلف چې کوم دی کالي زیورات هغه ترې نه جوړوئ او هغه هارونه او سو او بیا تاسو اغوندئ یعنې ستاسو زنانه یې اغوندي ځکه سړو دپاره خو دغه زیوراتو استعمال هغه جایز نه دی خو د سړي اغوستل دا ګویا کې د ښځې اغوستل دي ځکه الله تعالی خپل اتمام د نعمت کوي نو که اغوندي ښځه خو خوشحالېږي به سړی. تلبسونها وترى الفلک فیه مواخره او ګورې به ای مخاطب دې کشتو لره په دغې سمندر کې مواخره چې شلونکي دي اوبو لره دا به دې اوبو باندې ورشي او ځان له پکې لار کوي د دې لپاره چې تاسو ولټوئ د مهربانۍ د الله رب العالمین نه تجارتونه پکې کوئ او ښایي کې چې تاسو شکر ادا کړئ د الله رب العالمین دپاره او د الله قدرتونه دا دي چې داخلي الله پاک شپې لره په ورځ کې او داخلي ورځ لره په شپه کې او تابع کړی دی الله رب العالمین ستاسو لپاره نور او سپومۍ لره. کل یجري لاجل مسمى هر یو د دوی نه هغه روان دی د یو نیټې معلومې دپاره. ذالکم الله الله وی کما نه پیژنئ ما په دې قدرتونو باندې وپېژنئ. ذالکم دقه موصوف په دغه صفاتو مذکوره سره الله پاک دی هغه پروردګار ستاسو دی او خاص د هغه دپاره بادشاهي کامله ده له الملک اختیار د هغه دی او هغه معبودان باطله چې تاسو بلئ هغې لره ما سوا د الله رب العالمین نه ما یملکون من قطمیر ندي مالکان هغې من قطمیر د هغه پوستکي چې هغه د کجوري د هډوکي نه چاپېره وي نو د کجوري د هډوکي نه چې کوم پوستکی چاپېره شوی دی یو بېکاره غونته شوی دی وړوکې الله تعالی معبودان باطله د دې اختیار هم نه لري نو بچي به چاله څه ورکړي او بیا نفع او ضرر د هغې مالکان به څنګه شي. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم که چېرې تاسو بلئ دغې معبودانې باطله ولره نو ناوري هغې هغه بلنې ستاسو لره هغې ته خو پته نه لګي هسې غوږونه وله جوړ کړي دي سترګې وله جوړې کړي دي خو نو په پته باندې نه پوهېږي. ولو سمعوا فرضا او که بالفرض هغې واوري لاول خو اوري نه ستاسو بلنه او ستاسو درخواستونه او ستاسو چې کوم دی دعاګانې خو که بالفرض وایوري نو مستجابو لکم هغې خبره نشي منظورولی ستاسو لپاره هغې سره دا اختیارات نشته چا له بچي ورکړي چا نه شدائد لري کړي. ویوم القیامت یکفرون بشرککم او په ورځ د قیامت باندې دغه معبودانې باطله به انکار کوي په هغه شرک ستاسو باندې والله ربنا ما كنا مشرکین دوی به م انکار کوي او هغې به ما کانوا ایانا یعبدون زمونږ عبادت یې نه کوه. ولا ينبئك مثل خبیر او خبر به در نه کړي تا ته په مثل د الله رب العالمین باندې بل څوک. الله وي زه خبیر ذات یم دا ما چې تر قیامت او د دنیا او د حشر او د نشر ټول کم تفصیل بیان کړو الله وي داسې به بل څوک خبر نه کړي. ولا ينبئك مثل خبیر یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله وصلی الله تعالی ټول انسانیت مخاطب کوي. الله وي تاسو ټول کمالداران یې که غریبانان یې او که متبوعین یې که تابعین یې خو ټول الله ته محتاج یې د الله خزانې هغه ډېرې فراخه دي الله ته متوجه شئ او چې کوم دی د الله رب العالمین نه ما سوا د بل چا بندګي عبادت او د هغه اطاعت مه کوئ چې کوم کې د الله رب العالمین حکم نه وي.
الله تعالی فرمایي چې او انسانانو تاسو ټول محتاج په طرف د الله رب العالمین باندې، ټول د الله فقیران او ټول د الله تعالی چې کوم دی داغه ته مسکینان الله ته متوجه شي. والله هو الغني الحمید، او الله رب العالمین هغه ذات دی چې هغه مستغنی دی، بے پروا دی او ستایل شوی او صفت کړی شوی دی. الله يغضب ان تركت سؤاله وبنو آدم يغضب حين يسأل. الله استاسو زما فرق دا دی چې الله یې مال غصه راځي چې کله تاسو زمانه نه غواړئ نو مال به دې غصه راځي. والله هو الغني الحمید. او د بنی آدم صفت دا دی چې کله ددنه څه شی غواړي بلا شی ورسره دی ښه، خو چې څه غواړي نو دله غوسه ورځي چې درنه ولې غواړي، که په ښکاره ونه وي خو په زړه باندې ګوري ښه. نو الله تعالی فرمایي چې دا ټول فقیران او محتاجان او مسکینان راغونډ شوي نو د مسکینانو پسې مه ځئ ښه، د هغه غني ذات نه هغه ته تاسو متوجه شئ. والله هو الغني الحمید. ان یشأ یذهبکم، کچرې وغواړي الله رب العالمین عموم د قدرت د باری تعالی ذکر کوي، که الله تعالی وغواړي نو بو بدی تاسو لرا د مقدس مکینا او را بولی الله رب العالمین یو نوی مخلوق لرا او نه دا خبره په الله رب العالمین باندې سګرانا بعزیز یعنی بشدید. ولا تزر وازره وزر اخرى، ولا تزر او نپور تکوي وازره ان نفس وازره اغه نفس چې هغه بوجدار دی، وزر اخرى یعنی وزر نفس اخرى اغه بوج ده هغه بل نفس لرا. قیامت کې داسې وخت را روان دی چې یو سړی بوجدار دی د ګناهونو پیټه په سر دی، نو د دا پیټه دا ګوره بل څوک د سر نشي اوچتولی ښه، نفسي نفسي ده. وان تدعو مثقله الى حملها، او کچره بلنه ورکی دا انسان، وان تدعو دعا يدعو دغه نفس کچره بلنه ورکی مثقله هغه نفس چې هغه بوجدار دی د ګناهونو پیټه په سر دی، الى حملها په طرف دا غبار خپل باندې اے فلان کی راشه کنه ته خو زما دوست وي او ته خو زما ملګری وي او ما سره لګ دا پیټه اوچت کا، لا يحمل منه شيء، نبشي پورته کولای دا غینه یو شی. وګوره مفسرین وی دواړه ځینې ځان ځان لا ذکر کړل. ولا تزر وازره وزر اخرى، نو دا د جبر په شکل کې، او دا رسو چې دی وان تدعو مثقله و دا د اختیار په شکل کې. سمانا یعنی کچره څوک جبرن هغه خپل پیټه په بل باندې ږدي چې زما دا ګناه به دا سړی بار کوي، نو دا ممکن نه ده. او که څوک اختیارا دا خبره کوي بل ته دعوت ورکړي منت سماجت ته وکړي چې لکه راشه کنه له ما سره دا پیټه اوچت کا، الله په دنیا کې یو بل سره پیټه اوچت وای، خو هغه ځای کې چې بیا د الله رب العالمین اذن نشته هغه نشي اوچت، هغه له تیارې وکړي. لا يحمل منه شيء، نبشي پورته کوله دغه بار نه یو شی، ولو کان ذا قربا، اگر که دغه داعی دا رشتہ دار ولي نوي هغه د جمینت کی راشه کنه لګ ما سره اوچت کا، خو قریبی رشتہ دار دی ها لار دې مور دا، او یوم يفر المرء من اخيه. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب، فتحقیق سره پیغمبر علیه السلام تیاری هغه خلق لره چې هغه یریږي د خپل پروردګار نه پناه لیدو باندې او هغه پابندي کوي د مانځه لپاره، او هر هغه څوک چې هغه ځان پاک وساتو، من تزکا قلبا وبدنا، زړه پاک دی ها، کفر او شرک او ریاکاری دا بګی نشته، او بدن پاک دی د هر قسم نجاستونو ظاهري او باطني نه ځان پاک، نو پس په تحقیق سره د ځان پاک ساتي د خپل ځان لپاره، لنفسه یعنی مفیدا لنفسه فائدہ پیدا دی، او خاص په طرف د الله رب العالمین باندې واپس تاسو ټول دا. وما يستوي الاعمى والبصير، او دلایل ذکر شو، نو الله وی د دې دلایل په نتیجه کې دا معلومه شو چې ګوره کفر او شرک یو شان نه دي، ادوارو نتیجه یو شان نه ده، مؤمن او کافر هم یو شان نه دي، یو طول او یو وزن نه دي، د دوارو انجام هم یو شان دي نه دي، ندی برابر رون او بینا. مسلمان چې دی دا بصیر دی، او کافر چې دی دا اعما دی، او یا عالم چې دی دا بصیر دی، او جاهل چې دی نو دا اعما دی. الله وی دواړه یو شان دي نه دي. ولا الظلمات ولا النور، او ندی برابر تیاری او رڼا. کفر چې دی ظلمات دي، ظلمات بعضها فوق بعض، او ایمان چې دی دا نور دی. ولا الظل ولا الحرور، او برابر نه دی سورې او غارمو. یو سړی په سوري ولاړ دی ښه په دې جون جولای کې، او په سوري ناست دی،
نو په مزه کې دی او بل نور ته ولاړ دی غرمو ته دا خو بیړه چپه شوه الله تعالی وی تاسو که بدی پوهیږئ نو د دې نه دا معلومه کوي جنت او دوزخ هم یو شان نه دي ښه ځکه جنت خو سوری دی هلته خو نعمتونه دي او جهنم چې دی خو غرمو ته به ولاړ دی ولا الذل ولا الحروب وما يستوي الاحياء ولا الاموات او ندي برابر ژوندي او مړو نو دا مؤمنین مسلمانان چې دا احیا دي او کفار چې دي دا اموات دي یا علما احیا دي او جهال چې دا اموات دي الله یو شی نه دی او په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی او راول کوي هغه چاته چې وغواړي الله رب العالمین هغه لرا او نه ته اے پیغمبر علیه السلام او راول کوي هغه چاته چې هغه په قبرونو کې دي دا مخکې تیر شو پیغمبر علیه السلام ته الله وی تو ته نشي او راولې ها چې څوک په قبرونو کې دي او ما تاسو مراد د دین دی موت القلوب چې زړونه چې کم دي نو هغه مړ دي ځکه چې پیغمبر علیه السلام بدی کافرانو ته دین بیانو او قرآن به ورته بیانو نو الله وی تو ورته بیان کوا او هدایت ستا په لاس کې نه دی هغه هدایت د الله رب العالمین په اختیار کې دی وما انت مسمع من في القبور ان انت الا نذير نیت اے پیغمبر علیہ السلام لیکن ته يرون کې دی خلق لرا او په تحقیق سره موږ لګل تعالی را اثبات تر رسالت ته لګل دې موږ تعالی را په حق سره په حال کې چې ته خوشخبری او راون کې او تیرون کې دوی لرا و ام من امه او نشته یو امت او یو جماعت الا خلا فيها نذير خلا معنا مضى لیکن تیر شوه د باغی کې یو يرون کې الله وی چې کوم قوم میرا لګل دي نو هغه ته یو نذیر هم را لګل دي نذیر ضروری نه ده چې هغه د خامخا پیغمبري ښه کله هغه پیغمبري علیه السلام او کله هغه د پیغمبر نائبي علما وی هغه ورته د الله رب العالمین هغه دین بیانې ښه الا خلا فيها نذير وان يكذبوك او دا تسلی د پیغمبر علیه السلام ته چې دې درو جن غنی دا نه پیغمبر علیه السلام نو غم په مکوا دغه په تحقیق سره دې درو جن غنی له هغه خلق چې وړاندې دوی نه وو پر پیغمبرانو لره او انجام یې څه شو راغله او دغه په خوانو خلق ته پیغمبران داغي په معجزات واضحه او سره وبالزبر یعنی وبالصحف او په کتابونو آسمانی سره وبالکتاب المنیر او په روحانه کتابونو سره چاته تورات او چاته انجیل او چاته بل او چاته صحیفه ثم اخذت الذين كفروا او بیا راوی ولما هغه خلق لرچا کافرانو او مشرکانو نو بسرنګ او انکار زما باغی باندې فکه فکان نکیری زما عذاب باغی باندې څنګه الم تر ان الله انزل من السماء ماء دام الله رب العالمین د وحدانیت تبارک دلایل دي آیات نګور اے مخاطبه چې په تحقیق سره الله رب العالمین را لګلی د طرف د اسمان نه او بو د باران لره فتراو باسمونګه په دغه او د باران سره مختلف میوجات لره په دې حال کې چې مختلف دي رنگونه داغي تور او سپین او شنو قسمه میوي دي حالان دوبه یو دي نام د الله قدرت دی ومن الجبال جدد دا من الجبال خبر مقدم دی او جدد بيض موصوف صفت دای مبتدا مؤخره ده ومن الجبال او بعد بدی غرونو کې جددن اغلاری دي بدی غرونو کې اغلاری دي طرق بیزن شاغسکین دي وحمر او سری دي الله تعالی دي غرونو ته ګوري د چارنګ سود د چا سپین او سبق تک تور غرونو دي نو دا چا بدل کړ الله تعالی دام زما د صنع او زما د قدرت نتیجه ده بيض وحمر مختلف الوانها او بعض سردي مختلف دي رنگونه د دغه غرونو وغرابي وسود او بعض باغی کې تک تور دي سود تور جمع د اسود ده او غرابي جمع د غربيب ده انتهایی تک تور الله تعالی وسني غرونه هغه کې تک تور راغلي ومن الناس والدواب والانعام او د الله خدای بل الذين معلومه کوي چې بعض بدی انسانانو کې او بعض بدی حیواناتو کې او بچار پایانو کې مختلف دي رنگونه داغي څوک تور او څوک سپین او څوک څنګه الله تعالی پیدا کړی دي کذالک هم دقرنګ ان کل جبال لکه څنګه چې غرونه مختلف دي نو انسانان او چار پایان دا مختلف دي پرنګونو کې انما يخشى الله من عباده العلماء اوس الله تعالی فرمایي چې زما قدرتونه ډېر بیان شو خود دینه به فائدہ حق انسان اخلي چې هغه سره پوي ها علم ورسره وي
دی به د الله نه یریږي او د الله د عذابونو نه به ځان بچ کړي. او چې یو سړی جاهل دی پوه یې ورسره نشته هغه به د خدای نه څه یریږي. په تحقیق سره خبره دا ده بله نه ده چې یریږي د الله رب العالمین نه په بندګانو د الله پاک کې څوک العلماء. نو د العلماء فاعل دی لپاره د یخشه فاعل مؤخر دی. عالمان د الله رب العالمین نه یریږي. او دلته کې الله تعالی وایي چې زما په بندګانو کې زما نه یریدونکي څوک دي؟ عالمان. او بل ځکه الله تعالی فرمایي ذالک لمن خشی ربه، جنت به هغه چاته میلاویږي چې څوک د الله نه یریږي. نو صغرا او کبرا برابر کوي. ها ذالک لمن خشی ربه، جنت د چا لپاره دی چې څوک د الله نه یریږي. او د الله نه چې یریږي انما یخشى الله من عباده العلماء، هغه عالمان دي. نو دا خشیت دا به کې حد وسط دی. ها نو معنی نتیجه دا راوتله چې جنت د چا دی؟ د عالمانو. جنت د چا دی؟ د عالمانو. او کته بیا به غیر عالمان و جنت ته نه دي وینا هغې به دي خو توردل للباب وظیفه. خو بیا د علم خپل مراتب دي. ځکه چې یو سړی باضابطه عالم دی نو دا هم د علم مقام دی. او چې یو سړی نفس مؤمن دی نو د سره علم شته چې خدای یو دی او پیغمبر علیه السلام حق دی او قیامت حق دی. دا هم علم دی که نه؟ بیا علم د هغې خپل مراتب دي. خو چې بالکل علم ورسره نه وي او کافر د دنیا پاتې شي نو هغه دپاره بیا جنت نشته. انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله. دا اوس بشارتونه دي په تحقیق سره هغه کسان چې هغې لولي کتاب د الله رب العالمین لره او پابندي کوي د مانځو او خرج کوي د هغه مال نه چې روزي کړی دی مونږ دوی ته سرا وعلانیة، یعنې مسرین ومعلنین، په پټه او په ښکاره باندې. یرجون تجارتا لن تبور، نو هغې امید لري د داسې بیوبار او د داسې تجارت لن تبوره، یعنې لن تهلکه، چې هغه به خساره نه کوي. دنیا کې خو کاروبار سړی کوي نو کله ګټه وکړي او کله بیلت وکړي. الله تعالی وایي چې دا ایمانیات بچا کې وي او دا اعمال نو دی به داسې بیوبار باندې مشغول شو چې په دې کې خساره نشته. لیوفیهم اجورهم، د دې دپاره چې الله تعالی پوره ورکړي دوی ته هغه بدلې د دوی لره او سیوا ورکړي الله رب العالمین دوی ته د هغه مهربانۍ خپلې نه. لیوفیهم اجورهم فی الجنة، نو دا به د هغې نعمتونه وي. او ویزیدهم من فضله، هغه سیواګرې نعمت به ورته ورکړي چې هغه د دیدار الهي. په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی غفور شکور. والذي اوحینا الیک من الکتاب، نو الله تعالی حقانیت د قرآن حکیم او صداقت د قرآن پاک ذکر کوي چې هغه شی چې د هغې وحي کړی مونږ په طرف ستا باندې ای پیغمبر علیه السلام چې هغه کتاب الله دی هو الحق، دا ګوره حق کتاب دی او دې تصدیق کوونکی دی دپاره د هغه کتابونو چې کوم وړاندې د دې نه دي من التورات والانجیل. په تحقیق سره الله رب العالمین په بندګانو خپلو باندې خامخا خبردار دی او بینا دی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اوس الله وی قرآن پاک چې حق کتاب دی او کوم امت ته ما دا راولېږو نو الله وی د هغې امت درې ډلې دي. یو دی ظالم لنفسه او یو دی مقتصد او بل دی سابق بالخیرات. یو په ځان باندې ظلم کوي او بل هغه دی درمیانه حاله دی او بل هغه دی چې هغه په نیکو کې ډېر وړاندې تللی دی. علما فرمایي مفسرین حضرات ظالم لنفسه، دی په ځان باندې ظلم کوي نو دی جاهل د دنیا پاتې شو. هغه قرآن مجید په ناظره باندې هم څه نه کوه، هغه ترجمه او هغه علمونه د هغې او د هغې هغه اسرار او رموز خو لا لویه خبره ده. دونه ظلم یې ځان سره وکړو چې قرآن مجید یې اړو زم نه کړو او یا یې په هغې باندې یقین او ایمان ونه لرو. بیا علی حسب المراتب ظلم دی. د چا هغه اعلی ظلم وي او د چا هغه متوسط ظلم وي او د چا هغه ادنا ظلم. او ومنهم مقتصد، درمیانه حاله دی. عقیده خو یې په قرآن پاک باندې لرلې ده او الفاظ یې زده کړي دي خو نور د هغې د معانیونه د احکامونه او د حلال او د حرامونه یې پوره ځان خبر نه کړه. نو دا درمیانه حاله شو، دا مخکې نه ښه دی او د رسلي نه ښه نه دی. او دریم سابق بالخیرات، دی په نیکو کې ډېر وړاندې دی. قرآن مجید یې زده کړو او بیا یې ځان پویه کړو او صرف د هغې عالم نه بلکې د هغې معلم هم جوړ شو چې نور دنیا ته او نور معاشرې ته د هغې چې کوم دی هغه اصول او فروع او کلیات او جزیات وښیي. نو الله رب العالمین د هغه درې واړو طایفو الله تعالی د هغې ذکر کوي چې
ثم اورثنا الكتاب الذين او بیا مونږ ورکو اورثنا معنا اعطینا ورکو مونږ هغه کتاب لرا کوم کتاب چې هغه مونږه یعنی ورکو مونږ کتاب هغه خلقو ته چې هغه منتخب کړي دي مونږ په بندگان خپلو کې چې هغه امت محمدي دي نو بعد باغی کې ظلم کوونکي دی باغ نفس بل باندې او بعد باغی کې مقتصد درمیانه حال دی ومنهم سابق بالخيرات باذن الله او بعد باغی کې وړاندې کیدونکي دی طاعات او نیکو دا په حکم الهي سره د الله په توفیق سره دا کامیابی عظیم الشان ده جنات عدن الفضل الكبير مبدل من هدا او جنات عدن دا نه بدل دی دا باغونه د همیشګری دي چې داخلي کې بدوي هغه ته اغوستولې کې بدی جنتیانو ته جنتونو کې بنګړي د سرو زرو ولؤلؤا او دارنګ هغه ملغللهم ولباسهم فيها حرير او کپڑے دغه جنتیانو په جنتونو کې درې خمونوي دنیا کې ممنوع دي او آخرت کې به استعمالي وقالوا الحمد لله الذي كبر اهل جنت الحمد لله بار بار قران پاک کې راځي له الحمد في الاولى والاخره آخرت کې د الله حمد ندي وای ودا جنتیان چې ټول تعریفونه الله پاک لره دي اسی الله پاک شلری په زمون نه هغه غم لرا الحزن اے د قیامت هغه حول او د هغه غم هغه نه محفوظ وساتي یا د دنیا غمونو نه شکر دی بیغم وکړو په تحقیق سره پروردگار زمونږ چې دی هغه مغفرت کوونکی دی او قدردان دی د خپل بندگانو لپاره شکور الله د شکریا نه ادا کوي الله قدردان دی الذي احلنا دار المقامه من فضل جنتيان بسوي حسي الله رب العالمين احلنا من انزلنا چې مونږه راوستو هغه کور د اوسېدو ته چې جنت ته او مهربانه خپل سره او شکر دې مزيدي دا خلک ویل ک فلان کې څنګه بس شکر دې مزيدي او کلی حالات دي نو جنتيان بووي چې لا يمسنا فيها نصب شکر دې چې نرا رسیږي مونږ ته دې جنتونو کې ستړي ولا يمسنا فيها لغوب او نرا رسیږي مونږ ته دې جنتونو کې درماندگی لغوب هغه ناراستی او هغه چې کوم دې یعنی ستړي هغه مونږ ته دې کې نرا رسیږي نګه چې جنت کې سکار عمل خوشته نه چې مونږ ستړي شو والذین کفروا هغه مخکې تبشیر او دا تخفیف دی هغه کسان چې هغه کفر کړي دي دا غي لپاره اور د جهنم دی دائما لا يقضى عليهم فيموتوا نبا فیصله کولې کیږي باغی باندې چې ګینه مړ شي بیا د مرګ نشته کنه دنیا کې هو سره شي خدای ما مړ شي اول ته بیا مرګ نشته او نه بس پکولې کیږي بدوی باندې دا عذاب د جهنم نه هم د قرنګي بدل ورکو مونږ هر هغه سړی ته چې هغه کافری په الله رب العالمین سره وهم يسترقون فيها الله وینم دنیا کې ځان ټیک کوي ثواب اخري کې او چې وباسي الله رب العالمین ته په ایمان او عمل صالح نو او بیا دنیا ته الله توای چې موږ واپس ولېګا او بیا واپس راتل نشتا وهم يصرخون فيها او دغه اهل جهنم با شغي او کرکی وباسي په دغه جهنم کې صراخ له صراخ كصراخ السكله دا بیا به افتعال ته نقل شوی دی نو دی بچغي وباسي ښا سبوي ربنا يعني يقولون دی بوای چې اے پروردگار زمونږه ته وباسي مونږ لرا د اور د جهنم نه نمونږ به عمل کو نیک عمل غیر د هغه عمل نه كنا نعمل چې مونږ په دنیا کې کوو اوس به هغه نه کوو مخکې همغه تکذیب کوو او بی دینیم کولا اوس به مونږ هغه څه عمل نه کوو نو الله رب العالمین ورته جواب راولېږي اولم نعمركم ما يتذكروا ایول زندگی نو درکړې ما تاسو لرا هغه زندگی چې نصیحت قبل او باغی کې هر هغه چې نصیحت قبل او که څوک سمیدل او هغه خو سمشه او تاسو نه سمیدای وجاءكم النذير او راغله او تاسو دا غیرون کې یا وجاءكم النذير الرسول دا الله پیغمبر درغله او دا الله کتاب درغله او تاسو هر سنه يرولي وي او تاسو نه سمیدای او سن حضرات مفسرین وی وجاءكم النذير الشيخ نذير معنا شیخ سپین ویختو الله یې بسر کې او بغیره کې سپین نو لګی دي دا د مرګ استاد یو کنه چې الله تروانه او ته بیا نه سمېږي او سنه حضرات وی وجاءكم النذير العقل دا عقل يرون کې دی ها چې الله تعالی انسان لا پوهه ورکړي دا الله ویلي عقل منو در لګلې عقل مل نو در کړي ته زناور خو نه وي
وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وسکه تاسو د عذاب الهی لرا او نشتره ظالمانو د پاره څوک مددگار. ان الله عالم غیب السماوات والارض. دا د اثبات توحید دی او علم غیب هغه انحصار راولي په الله رب العالمین کې چې عقیده وګوره خپل دا ساتي چې علم غیب صرف او صرف الله رب العالمین سره دی. دا الله صفات به الله مخلوق لا نه ورکوي. په تحقیق سره الله رب العالمین چې عالم دی په هغه خبرو د اسمانونو او د ځمکې باندې، او په تحقیق سره الله تعالی چې علیم بذات الصدور هو الذي الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه ګرځولې تاسو لره نائبان په دې ځمکه کې، هغه نور خلک لرکړل تاسو وارثان شوي. اوس انجام دا دی پس هر هغه څوک چې هغه کفر وکړو نو فعليه کفره، یعنی فعليه وبال کفره، په ده باندې هغه وبال او هغه ضرر د کفر د دی، او نه سوا کې کافرانو لره کفر د دوی باندې د پروردګار د دوی باندې الا مقتا، یعنی الا غضبا، لیکن په اعتبار د غصې سره دا کافران چې څومره کفر کوي دا الله غصه نورم ډېرېږي، د دوی کفر ډېرېږي د الله ته غصه ډېرېږي. او نه سوا کې د کافرانو لره کفر د دوی، لیکن په اعتبار د تاوان سره ته فرمایي پیغمبر علیه السلام چې خبر راکړئ ماته تاسو هغه معبودان چې دي چې تاسو په بلل ما سوا د الله رب العالمین نه تدعون من دون الله، یعنی فی حوائجکم، تاسو په حاجاتو کې هغې ته رامدد شوي. نو دا راته ووایئ اروني ماذا خلقوا من الارض، وښایئ تاسو ماته چې څه شی دی چې هغې پیدا کړی دی د ځمکې نه. انسان پیدا کړی دی، غر پیدا کړی دی، ځمکه پیدا کړی ده، مچ پیدا کړی دی، څه شی اخر پیدا کړی دی؟ که یو شی پیدا کړی وي نو په تاسو باندې به اشتباه وه چې هغه هم خالق دی هغه هم خالق دی، نو کوم یو ومنو؟ الله وایي داسې خو نشته که نه. ماذا خلقوا من الارض، څه شی دوی پیدا کړی د ځمکې نه؟ ام لهم شرک فی السماوات، او که نه دی د دغې معبودان باطلو دپاره شرکت په اسمانونو کې د الله سره په یو شی کې د دوی نعوذ بالله پارټنرشپ دی. ښه داسې شته؟ داسې نشته. ام آتیناهم کتابا، او کنه ورکړی دی موږ دوی ته یو کتاب، نو فهم علی بینة منه، نو بس دوی په یو دلیل باندې دي د دغې کتاب نه. الله وی آسماني کتاب راته وښیي پاڼه راواړوئ، کوم ځای کې خدای پاک ویلي دي چې یاره د الله سره نور معبودان شته؟ دا خبره هم نشته. بل ان یعد الظالمون، بلکې خبره دا ان نافیه ده، ان یعد الظالمون یعنی ما یعد الظالمون، بلکې وعده نه کوي دا ظالمان بعض د دوی د نورو بعضو سره الا غرورا، لیکن د دوکې یو بل ته وایي دوی زمونږ دا معبودان باطله به زمونږ سفارش کوي. الله وی ټوله دوکه ده، هېڅ حقیقت پکې نشته. ان الله یمسک السماوات، معبود ګوره دې ته وایي چې د هغه سره دا اختیارات وي. په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی هغه رامنې کوي د اسمانونو لره او د ځمکې لره ان تزولا، چې دا د خپل ځای نه وخوځي. اسمان ښکته نه راځي او ځمکه په بره باندې نه وي، په یو ځای باندې ولاړه ده. دا چا ودرولې ده او چا ټینګه کړې ده؟ ولئن زالتا، او که چېرې بالفرض دا دواړه د خپل ځای نه وخوځېدل، اسمان او یا ځمکه، نو ان امسکهما من احد، نشي رامنې کولی دې دواړو لره هېڅوک. دا من زایده دی، ان امسکهما احد، خو من دپاره د تاکید راځي په داسې مواضعو کې. الله وی که اسمان وخوځېدو یا ځمکه، نو د خدای نه بغیر بل څوک نشي راټینګولی. من بعده، یعنی من بعد امساکه، وروسته د راټینګولو د الله رب العالمین نه. او په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی اوس چې دومره دلایل هوتے ہوئے دوی بیا هم نه مني، نو په کار خدا و چې عذاب پې فوري راغلی وی. الله وی انه کان حلیما غفورا، هغه صابر دی الله رب العالمین، د حلم خاوند دی او مغفرت کوونکی دی تائبینو ته. واقسموا بالله جهد ايمانهم، او قسمونه بخوړل دی کافرانو دی مشرکینو فالله رب العالمین سره جهد ايمانهم، یعنی غایت اجتهادهم، مضبوط قسمونه. سبې وي چې پیغمبر علیه السلام دنیا ته نو راغلی، لا بعثت محمدي نو شوی، نو دی به وی لئن جاءهم نذیر، کچې خامخا راغی ورته څوک یروونکی، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، نو لیکونن اهدی من احدى الامم، خامخا شی بدوی ډېر هدایت مندونکي د هغه یو د هغه جماعتونو نه. یهودیان دومره هدایت یافته نه وو سره د تورات نه، انجیل دومره په هدایت، عیسایان دومره په هدایت نه وو سره د انجیل نه. مشرکان وی مونږ به نبی آخر الزمان باندې مضبوط ایمان راوړو،
او موږ به د هدایت په لار باندې روان شو. الله تعالی مخکې هم دا قسمونه خوړل. فلما جاءهم نذير بس هر کله چراغ دوی ته هغه يرونکي نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نو سیوا نکد هغی لرا الا نفورا لیکن په نفرت سره د کفرنا د ایمان نه په نفرت سره د ایمان نه نور کفر ته نږدې شو ایمان پرې خاطر استکبارا فی الارض جدی تکبر او دوی کی بزمکه کې ومکر السیء او ناکار تدبیرونه کې د اسلام خلاف ناکار سازشونه جوړ کړی دي. ولا يحيق المكر السيء ولا يحيق منا ولا ينذر او نرى نازلی کی اغنا کار تدبیر الا باهله لكن باغ اهل خپل باندې الله په دې جال کې به هغه سړی خلی چې چا دا جال جوړ کړی دی. ته خو اسلام ته جال هغه چې کوم دی نو دی خو په دې کې په خپل انخلی. فهل ينظرون الا سنة الاولين بس انتظار نکوي دوی لكن دا عادت زمونږ د پخوانو خلقو دا الله تعالی عادت د پخوانو کافرانو بارکه سو هغه په کفرونه کول الله تعالی سره ویخه ډیل به ور کړو او بده کې اچانک به گرفت شو. الله وی دقه شان د دین پکړ روان دي. الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله هرگز بیان مومت اے مخاطبہ دا عادت دا اللہ رب العالمین دا پارا تبدیلا دا بدلے دو دا اللہ عادت نہ بدلی گی. اللہ تعالیٰ چکم قوانین پا ازل کے مقرر کری دی بس اگر روان دی تر ابد پوری. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا او ہرگز بیان مومت دا عادت الہی دا پارا تحویلا دا منتقل کے دو یعنی الى الغیر بل چاہتا ورے یو تبدیل آشو یو تحویل آشو. نو تحویل دا دے چې کم سړی کفر کړي دي کم سړی بغاوت کړي دي عذاب دې پاغه مستحق باندې را نشي بغیر مستحق دی راشي دا چرته نه کیږي. الله تعالی چې کوم مستحق د عذاب دی هم پاغه باندې عذاب راځي. او تبدیل دا دی چې څوک د الله رب العالمین هغه عذاب هغه چینج کی سمانا الله تعالی چې فیصله کړي چې به خلق وسیله راولم نو پاغي غلې نه راځي او چې الله تعالی په دې و طوفان راولم نو باقي قحصالین راځي هم په حق طوفان باندې بمړ کیږي. تبدیل بګی نشته. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا اولم يسيروا في الارض آیا ولن ګرځیدا کافرانو مشرکین په دې ځمکه کې عبرت لپاره چې دوی وګوري چې څنګه دي انجام د هغه کافرانو چې کوم وړاندې د دوی نه او حال دا چې دغه کافران ډېر سخت د دوی نه په اعتبار د طاقت سره. وما كان الله ليعجزه من شيء او ندي الله رب العالمين چې عاجز کی الله رب العالمین لره یو شی نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې کته پر هیڅ څوک داسې مخلوق نشته چې الله له شکست ورکړي. یا دا الله تعالی حکم چیلنج کی الله چې یی باج وسیمه بیا انه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس وس الله رب العالمین فرمایي دا زما مهرباني ده چې فورا لا پکړ نکوم. یعنی کہ انسان غلطی کوله او الله تعالی دې مړای نه رانیولې فورا الله وینن په مخ د ځمکه باندې بندي کا سم نو کا ارسه ختم چټیل میدان وو. ځکه هر انسان داغه نه خامخه سنه غلطی کو کیږي ما سیوا د پیغمبرانو ځکه هغه معصوم دي. نو چې هر انسان غلطی کوله او الله رانیولې نن بنز نو ما نه بتوي نه ببلو ټول به ختم. اوس باندې چې پیغمبران هو نو جواب دار چې پیغمبران هم بیانوي. ځکه پیغمبران الله تعالی د خلقو د اصلاح لپاره را لېږي. نو چې کله څوک شته نه نو تبلیغ چاته وکړي نو بیا به د پیغمبرانو ضرورت هم نه پاتې شوی او د ځمکه او د اسمان به منو. ځکه د ځمکه او اسمان چې دي نو دا خو الله رب العالمین د حضرت انسان لپاره پیدا کړي دي. د مخدوم الکائنات دی. نو چې کله دی نه وي نو بیا د خادمانو څه ضرورت دی. په یو کور کې بلا خادمان دي نوکران دي او بېشماره خو پته نه لګي چې دا چا د خدمت لپاره دي. څوک مالک یې نشته نو بې مالک خو بیا خادمان هم نه راځي. نو الله تعالی فرمایي دا خو زما مهرباني ده تاسو ګناهونه کوئ او زم لراني سم نه ډیل در کوم او مهلت در کوم. ولو يؤاخذ الله الناس او کجر بالفرض رانی ولي الله رب العالمین دې انسانانو لرا په هغه عمل چې دې کسب کړی دی هغې لرا بما کسب من الشرك والمعاصي ما ترك على ظهرها من دابه نبوي پریخو دی الله رب العالمین په دې شاد ځمکه باندې على ظهرها یعنی على وجه الارض. دغه د ځمکې مخ ورته وي د ځمکې شام ورته وي
که مونږ طرف ته ورته ګورې نو دا یې مخ دی او هغې طرف ته یې شا ده لاندې طرف ته او که د هغې طرف نه یې واخلې نو هغه بیا مخ دی او دا یې مونږ ته شا ده په دې شا د ځمکه باندې هیڅ زنده سر لره ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى لكن رسوپی الله رب العالمین دوی لرا او دوی نه ډیل ورګي تر دې نیټه معلومه پوری پس هغه وخت چې راشي هغه اجل او نیټه د دوی هغه په داخل سره الله رب العالمین په بندگان خپل باندې بینا دي نو فیجازیهم باعمالهم.